أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الانفال من شروع کرو. پدې کې بنیادی طور باندې دو مضامین ذکر کېدل. یو مضمون الانفال لله چې د مال غنیمت د تقسیم اختیار ذکر واضح الله لره دی، اور دویم مضمون القتال فی سبیل الله چې الله په لار کې jihad کوي. دی وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك د کفار یو قباحت او خباثت ذکر کو. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. جدیدنا الله وجوهات ذکر کی جدید عذاب کولو چې الله لپاره دې چې دې عذاب ورکی ځکه اسباب د عذاب موجود دي. یو سبب دا وهم يصدون عن المسجد الحرام چې مؤمنین موحدین دې د مسجد حرام نه منکې او ځان اختیارمن ګڼي د مسجد حرام چې زمونږ مشرانو د دې مسجد حرام تعمیر کړی دی، دلته به حاجیانو له اوبه ورکول ستوان ورکول، نو ځان د مسجد حرام وارثان ګرځي. الله فرمایي دوی له دا حق حاصل نه دی ځکه د مسجد حرام وارث هغه څوک دی، اختیارمن هغه څوک دی چې هغه متقي وي، هغه کې ایمان موجود وي، او دې کې خو ایمان بالکل شته نه دې ځان څرنګه د مسجد حرام اختیارمن ګرځي. وما لهم تشوي دي لرام الله يعذبهم الله چې عذاب نور کی الله دې لرام سوجدا هم يصدون عن المسجد الحرام الله من کې دي خلق لرا د مسجد حرام نام. وما كانوا اولياء ندي اختیار من دي اختیار من ندي ولي ان اولياء الا المتقون. ندی اختیار من دې مسجد حرام مگر پرهیزګارا چېرته چې تقوا موجودي څوک چې ځان د شرک ته بچ کړي نو هغه متولي کېدی چې د مسجد حرام مشرک نشي کېدی. یا دیو معنا ولی په معنا د دوست. اما کان اولیاء ندی دي دوستان د الله لکه دوستان د الله داسې پرهیزګاران او متقین دي. ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دینه نه پوهیږي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. حدیثنا بل خواصت دې ذکر کې هغه دا چې نو منتدین د البيت بقات مسجد حرام کې إلا مكاء وتصديا، إلا مكاء مگر شپېلې والو وتصديا او لاسونو ټپولو. مکا ویل شي شپېلې والو ته، تصديا تاړي وهل لاسونو وهل دې ته ویل شي تصديا. نو د دې آیت څه مطلب دی؟ یو معنی دا ده چې دوی ته عبادت کول، عبادت دې په بربنډ باندې کول، ثواب په کول، ثواب په بربنډ باندې کول، دارنګي لاسونه به وهل، شپېلې به وهل او دې ته وی عبادت وی. لکه نن زمانه کې پیرانوي په جماعت کې ګډا کوي، کته ورته ولې کېدا وی دا رقص دا صوفیو بکول او وی جذب کی راځي، کله لاسونو چتای، کله خپیو چتای او کله په کرن لګي چې کله ترته مخکې کېږي پښا باندې ارتاویږي. ته وی اول دا کرن بابا دی وی دا چې ځان دې کېږم دا کدم را کشش ته چې دا هغه د وجنه ماشه ته ورځي. نو دا عبادت پرې د الله تعالی په نزدیک، عبادت د الله تعالی په نزدیک هغه دی څنګه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوده لري ځان نه طریقې اپناول لکه مشرکین چې اپناو کړی وي، لاسونه به وهل، شپېلې به وهل، طوافونه به کول په بربنډ باندې او خیر دا چې موږ الله تعالی ته نږدې شو هیڅ چېرې نشي نږدې کېدی. وما كان صلاة من البيت نو موږ دې په خوا د بیت الله کې الا مکان وتصدیا مگر شپېلې والو او تصدیا لاسونو ټپولو. یو مطلب د دې دا او دا حضرت فرمایي لکه امام شاه ولی الله رحم الله فرمایي چې كانت الصلاة لجميع الملل چې مونږ چې دا په ټولو ملتونو کې وو د دې به هم مونږ کول او دې چې کله مؤمنانو به مونږ کول نو دوی به د هغې د تنګولو دپاره
شپېلې به وهل او لاسونه به یې ټپولو. الله فرمایي فذوقوا العذاب، پس وڅکئ عذاب بما کنتم تکفرون، په سبب د هغه څه چې تاسو کفر کوئ. دا د ټولو نه لوی کفر چې مسلمان څنګه چې د عبادت اونکي شپېلې وهي لاسونه ټپئ د دې دپاره چې د عبادتونه کي. نو الله رب العزت په دې دواړو آیتونو کې دا ذکر کړو چې دوی اختیارمند د مسجد حرام نه دي، ځکه دوی کې چې کوم صفات دي هغه صفات شرکیه دي، او د مسجد حرام اختیارمند هر هغه څوک دی چې چا کې تقوا موجود وي. وما لهم الا يعذبهم الله، څه شوي دوی لرا چې عذاب نور کې الله دوی لرا. هم یصدون عن المسجد الحرام، حال دا منع کې دي خلک د مسجد حرام نه. وما كانوا اولیاء، ندي دوی اختیارمند دي مسجد حرام. ان اولیاء الا المتقون، ندي اختیارمند دي مسجد حرام مگر پرهیزګاران. ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر د دې نه پوهیږي. وما كان صلاتهم عند البيت، نو منځ دې په خواجه بیت الله کې الا مکا مگر شپېلې وهل وتصدیع لاسونه ټپولو. فذوقوا العذاب، واپس وڅکئ عذاب بما کنتم تکفرون، په سبب د هغه څه چې تاسو کفر